د مالکند لري پرته او غریزه سیمه پلئی او بازدره د پښتو د ولسي رومانوي او افساني ادب د سرغاڼه هیروګانو ادم خان او درخانۍ له وجې خپله پیژنګلو لري او د دې سیمې ابو هوا نه صرف دغه تاریخ خوندي ساتلی بلکې دا خاوره د مالټو د باغونو له وجې هم په ټوله دنیا کې یو ځانګړی نوم لري. د غرونو منځ کې آباد دا کلی په خپله سینه کې د خوږو مالټو یو شمېر باغونه شتون لري کوم چې د ملک بېلابېلو سیمو او د دنیا مختلف ملکونو ته لیږلي کېږي. د پلئی او بازدرې مالټه د خپلې ځانګړي ذایقې له وجې ډېره خوښولې کېږي او خلک یې ډېر په مینه خوري. د کال په آخري میاشت کې د دې مالټې د شوکولو او منډیانو ته د رسولو عمل شروع شي. باغوانان وایي چې سږ کال د مالټې په پیداوار کې ډېره اضافه شوي او د تېر کلونو تاوانونه به راسر کړو. د مالټې سیزن سره ډېر خلک هم په روزګار شي او ډېره ګټه وټه ترې ترلاسه شي. دا علاقه خو په مالټه مشهوره ده او دا داسې مالټه چې د بهر ملک لپاره چې لېږي که نه ښه دغه ده کوالټي ده. دا د مالټې خلک راځي که نه وایي څوک وایي امریکې ته لېږم څوک وایي عربو ته لېږم څوک وایي دې ته لېږم ځکه چې دا دغه روغه ده مالټه صحیح مالټه ده. په دې وجه باندې د دې هوا کې داسې یو خدای پاک پکې داسې یو طاقت اچولی دی یو هغې پکې اچولی چې د دې ځای په مالټه کې هغه خوند هغه رنګ برابري په نسبت د نورو ځایونو د میوې او د مالټې. یاره مالټه زه به وایم چې په دې کې هغه تورشي هم شته دی او خوږوالی خو د دې ځای د مالټې سپیشلیټي ده خو په مالټه کې چې ترشي نه وي ځکه چې دا په ترشاوه فروټ کې راځي. مونږ بعضې مالټې دا خوږې خو مالټه چې خوږه شوه ټوټلي نو هغې ته خو زه خو ورته مالټه نه ویم که نه. نو د پلۍ په مالټه کې هر هغه خصوصیت شته زما په خیال چې هغه مالټې له پکار دی. د پلئی او بازدرې ابو هوا د مالټو او شلتالانو د پیداوار لپاره ډېره صحتمنده ده ولې په دې سیمه کې د اوبو کموت له وجې دا قیمتي پنګه د متاثر کېدو یره ده. که چیرې حکومت دې اړخ ته لږه پاملرنه وکړي نو دا د ملک د ترقۍ لپاره یو لویه ذریعه ثابتېدی شي. عمران زریاب، خیبر نیوز، پلئی، مالاکنڈ.